أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. درود شریف ہوئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام اور دی مجلس حاضرین و مسلمانان رو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ما چکم آیت تتوی اللہ پاک پدے کی اعلان کئی او دا اعلان چاہتا کئی منتا او پڑے رخ کل الفاظ بھی فرمائے دمین لفظ یا ایوہا الذین آمنو اے مسلمانانو مومنانو ایمان والا دانوی چی انسانانو مخیویری دی بلدیا یا ایوہا الناس نور خطابونا من اللہ کردی خودلتا دمین لفظ دے اے ایمان والا اے مومنانو. مومن ستا ہوئے گورخا مومنان توی چی اللہ منی یاو او دا اللہ کل صفتونا منی او دا اللہ لوی علم و لوی طاقت و قدرت منی او دا اللہ فرشتی و کتابون و دا آخرت رز منی او دا اللہ طول پیغمبران منی حضور پاک مبارک خیری پیغمبر منی او قرآن خیری کتاب منی طول عرص دا اللہ خبر منی دا اللہ دا رسول او مینا ورسال سادی نو دا دی معنی گویا دا شوا یا ایوہا الذین آمنو اے مومنہ تاسو آغا خلق کے کہ ما مانے دا ما پیغمبر مانے ماو دا ما رسول سلام مڑیر الوی امین دا قو انفسکم و اہلیکم نارا زانونا اخذا بچی دا کور خواندان دا ورنا بچ کے ورنا بچ کے زمارونو پا دنیا کی مونگ لگی آئیو دا گرمین دان بچ کے کنان لپکی اخلو زان لئیسی اخلو او زمونگ لان دے وطن کے چے گرمی زیادہ شنو منگا کالام تا و بحرین ستاسو دینا خوتا را دو خرچیم کا اگلان دے اٹھلی مانا گرمی چے زیادہ زیاں دل کالام تا تلو دیر زمانا مخی نو اٹھل کے دیرو منالا اٹھل والا ماتے وچے لان دے سان دے نو ما خو خپل غلغو کو وته کنه چې لاندې ګرمي ده دلته چې خدای ګرمي ختمه یاره مې ډېره لویه ګرمي ده خدای پاک دې موسم ښه کړي خدای دې ښه ګرمي راولي هلکه مې ته مونږ ته خیرې نه وي چې لاندې سم اور ورېږي زمونږ وټلې بچی لېږي که چې لاندې موسم یخي دلته خو څوک نه راځي یاره ما یې واقع نو سڑی دنیا کی دا گرمین چیزان بچ گئی سونا پیسے لگئی سمرا لگئی تا خو معمولی گرمی دا اللہ دے مو دا جہنم دا گرمین اوسد او دا جہنم دا گرمی چی سڑی نا ساودی شوروش دا بیا قبر کی می او قبر کی دا مارونو بیا منتا اس قسمہ ایسی نشتا پکی نشتا ببوزی نشتا چی دانتا واما لڑم داننا نشم شغلے مار داننا نشم لرکولے او پتہ نشتا چی دا بترسو پولے وی قل نار جہنم اشد حر قرآن شریف کے اللہ عوضہ کی فرمائے بیان دوزخ گرمی او دیر سخت اور دے دمارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا بخاری شریف حدیث تے دا نور کتابونو چی پا دے ٹول دنیا کی پا دے سمر دنیا چی دا ازمکا دا دے دا ٹول اور رایو زیکا اور سچے دے چی دا اونی و زنگلون اور والی
ورسره کویله ده په دې غرونو کې چې هغه هم بړق شي اور والي ورسره ګیس دی چې دام ټول بل شي پټرول ډیزل دی دام بل شي بارود دی چې دام بل شي او دا د افریقې او دا ټول ځنګل یو بړق اور والي دا به څونه رسول الله مبارک وفرمایل چې دې اور سره یو کم او یا دومره نور کې یو کم او یا نو د دوزخ اور ته جوړېږي نو صحابه عرض وکړه الله رسول دا کافي دی که نه وینا یو کم او یا دومره نور چې کېره دوزخ اور ته جوړېږي دومره خطرناک اور دی او بیا څنګه اور دی اوهو بیا داسې اور دی چې د انسان وجود به م غټي دا پوټینې وجود خو یو شړک سره به ختمېږي چې دا کم دوزخ ته غورځېږي 3.5 ګزه زمونږ په دې غټو ګزونو به پلن وجود یې 10 ګزه به وګرځي دا پوټینې د ټولو نه پوټینې چې هغه ډېر معمولي او جلک عذاب وي او چې ورپسې ځنو رسول الله مبارک دا د جنتي وجود هم دی رسول الله مبارک فرمایي چې غټ کافر چې دی د هغه یو غاښ به د احد د غر عمره نو 22 غاښونه یو ځای او بیا دغه مخکنی او جله کې و بس بوناتې ولګېدل نه دا بل دی او چې کم فاسق فاجر دی هم پکې دی غټ وجود سره دا ناستې ځای به تقریبا ما بین مکه ته وجود ده د دې په منځ کې تقریبا 80 کیلومیټره یا 100 کیلومیټره مزل دی دا به د ناستې ځای جبه به ځان پسې راکاږي شپږ میله به ځان پسې جبه راکاږي 9 میله به جبه راکاږي او دوزخیان به پرې د پسخ پرېوتلي او اوږې به شي یا خدایا ډېر زیات اوږې شم او دا لوږه به یې دومره تیزه وي دومره ډېره چې د دوزخ د عذاب برابر به ماله راکړه د لوږې مړ شم نو زقوم والا خدای پاک ورکړي مارجڼی ورته وایي چې دا سته غم ده ستقه خو پېژنې که نه لکه کچام لوک چې سړی خوري مرکې نښلي ترخم د ترخه او زغیم پکې دی ابې مرکې ونښلي نو ترمذي شریف کې راځي جلد ثاني کې دی بړه کې سوچ راشي چې یاره دنیا کې به چې مرکې به کم شون وخت په اوبو به تېرېده یا الله اوبه راکړه نو حمیم د جهنم په ویښ کې یو اوبه دی به وله خدای ورکړي څه شی دی هغه اوبه هغه به د دوزخیانو د وینې نوونه زوې قی الټی غل متیازې هغې کې جمع کېږي او خوټ کېږي به اب والا راوالي غصه امته حضور پاک فرمایي که دغه چې دا د جهنمیان اسکي که د دې یو برقه دنیا ته راتوی شوه ټوله دنیا کې به د بدبویۍ نه څوک ژوند تېر نه کړي او که د زقوم یو څاڅکي دنیا ته راغی چې دی یې خوري نو دنیا کې به په خلکو ژوند تباه کړي د خوراک دغه دی نو چې یې وله راوړي نو په خولې به دی خو هلته مری کې شین ښتی دی نو په خولې به یې روانوي نو فقط طعامهم کلمې به ترې لاندې وغورځوي یشوي الوجوه آها حدیث کې راځي تفصیلا چې د باقي به راوالي په دې سر به یې ولا فرشتې ورواړئ نو دا لاندې شونډه به یې نوم ته راورسېږي او بره شونډه به سر ته ورسېږي وهم فیها کالحون نو د طالبانو ته د دې داسې معنا کوم چې دا جهنمیان به په دې جهنم کې کالحون چینګو داڼو والا وي لاندې شونډه نوم ته بره شونډه سر ته چغې به وایي چې پته نه لګي د خدای خوښه ده چې کله ته وباسي مسلمان فاسق او کافر به ټول عمر پکې پروت دي د هغه وتل نشته قو انفسکم و اهلیکم نارا
خپل ځانونه ښځې بچي د هغې اور نه بچ کړئ دلته خو له ده لکونه روپۍ لګوم چې زما بچي د ګرمۍ نه بچ شي ایسي ورته ولګوم زما بچي ته پکې لګوم چې د ګرمۍ نه بچ شي ببوز یې ورته وایم چې زما بچي د ګرمۍ نه بچ شي او چې ماشوم بچي وي زانګو کې وله جوټه ورکوم او ببوز یې وایم چې ګرمي ونه شي هغې ګرمۍ غم وله نه کې نیکبخته د دې ګرمۍ غم کې چې دا پوټینۍ ده او دا غي غم نه کې ټول عمر به هغې ګرمۍ کې او هغه اوبو کې هغه څښاک بویونو کې به پروت وي الله دې مساعد هوښیار سړی دې ته وایي چې د ډېر لوی غم د ختمولو دپاره لږ برداشت کړي موږ د هغه لږ دپاره ډېر برداشت کوو دا قمقلتوب دی هوښیار څه ته وایي هلکه لږ تکلیف به برداشت کوم خو ډېر لوی راحت به راته میلو شي او که یو سړی وي ډېر تکلیف برداشت کوم خو ډېر راحت میلو شي دا قمقل دی دې نه پیاده ځم مټې ته څه دپاره پیاده ځم مټې ته یاره دې دپاره ځم چې هلته کې ما ته 1000 روپۍ دیاړې میلو شي زه دا تکلیف به برداشت کړم په 1000 روپۍ خو ماښام کور ته راوړم که نه او که یو سړی وي دې دپاره مټې ته ځم چې 1 روپۍ هلته وګټم 1 روپۍ دا بېوقوف دی خر دی دونه مزل کوي 1 روپۍ دپاره دا بېوقوف دی نو الله فرمایي قرآن شریف اے د ایمان خاوندانو قو انفسکم و اهلیکم نار ځانونه اهل و عیال بچي د اور نه بچ کړئ کم اور وقودها الناس والحجاره چې د هغې خشاک انسانان او کاڼي دي علیها ملائکة غلاظ شداد او داسې فرشتې پې مقرر دي چې د خولې او د ژبې دواړو نه او د زړه نه سختې دي په چې زړه نه نرمېږي سختې خبرې به کوي لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون د خدای نافرماني نه کوي چې څه ورته الله وایي کوي د مازلونو چې داسې ذهن ته مخکې کوي بس کامیاب دی موږ نن ټول په ګناه کې سر نن موږ مدرسو پسې خنداګانې کوو نن موږ پټکو پسې خنداګانې کوو نن موږ ته ګیره یو داسې شیخ کاري چې موږ مړه ګیرې ته پکې ساجت دی مړه دې مدرسې ته پکې ساجت دی نن موږ سکولونو له څونه پیسې مقرره و پیسې جوړو چې تر مدرسې دپاره بدلې دي نن د بچی په واده او د لور په واده څونه خرچې کوو چې تر ماشوم د مدرسې دپاره به دې خرچه کړي یو ماشوم چې سکول ته لېږې څونه خرچه پرې کوي دا ټیوشن فیس دی او دا ایډمیشن فیس دی او د کتابونه دی او د جامې د یونیفارم او د ګاډي ټرانسپورټ خرچه ده څونه کوو موږ له خو چې راولېږي صاحب سپاره به هم وله منګلو ایا ماشوم لاړ پلار ته وی اوس بابا وی هغه قاري صاحب خو ټولو له سپارې ورکړې او ما له خو یې رانه کړه وی بیا دې جومات ته مه ده بلته ده مونږ خو سپارې هم ولنه دا افسوس ده ولې زمارونو دا دلته درد نشته اخرت ته توجه نشته دا کشر کول ته یو څو خبرې کوم خالي نوجوانانو ته دا فیسبوک والا چې دي دې ته یو څو خبرې کوم بچې خدای پاک دله ښکلی وجود درکړی او الله دله ښکلي شکلونه درکړي او الله دله روغ صحت درکړی نو دا سترګې دا غوږونه دا روغ صحت د قرآن په خدمت کې تېر کړي بالخصوص چې کشرانو ته دې بچو ته علم حاصل کې د دین قرآن زده کې د قرآن تلاوت کې علماء سره کېنه قسم دې عالم سره کېنه د علماء مجلس کې کېنه تاسو له خدای کامیابی درکړي مونږ له خدای څومره ښکلې سترګې وجودونه راکړل مونږ هغه غلط استعمال کړل غلط باندې استعمال یو بابا تیر شوی دی هغه ته به مشکي بابا وي بوډا سپینګیری سړی د هغه د وجود نه به داسې خوشبویي تله لکه د مشکو په شان او سړی و غریب
نو چا ورته وی چې بابا ستا د دې وجود نه دا دومره ښکلې خوشبو دي ته څه پورې کوې دا خو د بادشاه نه او د وزیرانو نه هم داسې خوشبو نه دي دا کوم چې ستا نه روانه ده هغه ورته وی چې زه خو هېڅ خوشبو نه پورې کوم وایي نه ته خامخا څه داسې خوشبو پورې کوې چې هغه بل چا سره نشته نو چې دې خلکو تنګ کړه نو هغه ورته خپله قصه وکړه وی زه هېڅ خوشبو نه پورې کوم خو زه چې هلک وم نو زه ډېر ډولې وم ښایسته وم او ما به په دې کوڅو کې دا مونږ ورته ریشي پیتې وایو تاسو ورته څه وایه پخوا به دا ګاټلی خلکو بکس ګرځم او په هغې کې به دا بکسوې به وې او ګومنځې به وې او دا د تارونه به وو ستنې به وې او رانجې به وو دا به یې خرڅول بنجاري وم نو په لاره به مې دا خرڅول یو ځل په یو لاره تېرېدم یو جینۍ ولاړه وه ما ته وایي چې بنجاري کاکا را دننه شه زما نیکه لږ سامان درنه اخلي ډېره ښه نو زه په دروازه وردننه شوم چې په دروازه وردننه شومه څنګه نو دا وین د نیکې پرې کړې وه هغې فورا زنځیر واچو دروازې ته او جرنده یې ورته وویله دا څه مسله ده بس شکي شو هغه نیکې راغله او ما ته یې وویل چې ګوره په دې لاره ته ټول ورځ تېرېږې تا باندې زه مین یم عاشقه یم در باندې نو ته دې خواړو مخ نه راغلی راځه مونږ کره کور ته دننه ته به هم خپل خواهش پوره کړې او زه به هم پوره کړم پیسې به هم دله درکړم بیا ځه ما ویل نه دا کار نه کېږي نو دا دجال د انخلولو دپاره هغه راته وایي ته ما ته وګوره څونه ښکلی او ته څونه خشته زه در باندې مین یم څومره ښکلی شکل او ښکلی وجود او زه څونه ښکلی یم پیسې هم در کوم او ظالمه ته ویله نه ګوره اوس دلته هوښیارتوب دی په چا زړه کې چې الله یې که نه او د الله یره یې قسم په خدای زه چې دا نن خلک دا په بدو لګیا دي او دا خلک په بربنډتوب کې پراته دي او دا په ګن کې پراته دي د دې زړه کې د خدای مینه او د خدای یره دواړه نشته جلوسونه چې بل استاد سوري دل پیسته شکر یې سخت کال خو خدای ولا ناکام او بیا به خدای ناکام وي میرا جسم اور میری مرضی مال خندا راشي او کله جړا چې نیک بخت خدای د خپل وجود درکړي دی نیک بخت دا د جهنم ورته ورغلی دا څه کې د خدای قرآن پورې ټوکې کې نکاح ته پکې سانجه دی یو سړی دی هغه له څلور ښځې جیز دی نو ښځې له څلور خاوندان ولې جیز نه دی یو سړي له څو ښځې دي څلور نو د انصاف تقاضا خو یې دا ده چې یو ښځې له دې هم څلور مړو نه شي کړی نو ګوره قرآن پورې ما ته هم دا یو ټلیفون یو وخت کې یو زنانه کړی و یاره مولوي صاحب ورته تپوس ته د کوم څه مسالې ورته تپوسونه خلک کله کله کوي نارینه هم کوي زنانه یو سړي له څلور ښځې یو ښځې له څلور سړي دا نه دي پکار دا بې انصافي ده نه چې سړي له څلور ښځې او ښځې له یو خاوند ما وایي ته مسلمان یې که غیر مسلم یې که ته مسلمان یې خو د خدای قرآن دا وایي چې سړي له څلور ښځې دي او ښځې له به یو خاوند دي نو ما دواړه جواب راځي مسلمان یې که غیر مسلم نه نه وایي ته خو مسلمان یې ما د خدای قرآن ته بې انصافي وایي خدای ته بې انصافه وایي ته مسلمان یې ته وایي دا د انصاف نه دی نو قرآن ویلي دی نو قرآن انصاف ونه کړه قرآن د خدای خبرې دي نو خدای انصاف نه کوي ما جواب وویل عقلي درته یو دوه جواب کوم ما یو درې درته ما وی کوم ما یو جواب لګ یو بوټی مزیدار دی احسان دی بل د هغې نه لږ سخت دی غوږ به ورته ږدي درېیم د هغې نه هم لږ سخت دی خو مې هغې سره به ټیک شي که خیر ما وی ګوره چې د یو سړي څلور ښځې وي او د دې نه څلور بچي د هرې ښځې نه پیدا شي د دې ټولو پلار او میندې معلومې که نه یو څلور ښځې دي څلور بچي شو مور یې د یو معلومه ده پلار یې معلوم دی چې دغه ګلدین کاکا دی دغه یې پلار شو دغه یې میندې نسب یې معلوم دی چې دغه یې مور دی او نسب د پلار نه دغه یې پلار دی میراث هم معلوم دی د مور نه به ملي پلار نه به ملي خیر و خلاص قوم هم معلوم شو چې دغه یې پلار دی او د یې قوم شو او ما وی چې ښځه یوه یو مړونه یې څلورې
او بچې ته پیدا شو د دې میړه د دې ماشوم پلار کم یو دی د ماته وښایه څلور واړه وایي چې دا ښځه خو موږ ورسره یو ځای شوي یو بچې خو هر یو بوی زما دی پلار یې څه شو نسب به یې د چا نه ثابتېږي او قوم به یې د کوم دی یو کس یو خاوند دی د یو قوم نه بل د بل نه دی به د کوم دی مې زړه دماغ دې په کار وکړو مې دویمه وواوره مې دا قانون فطرت دی چې سړی به یو یو ښځې به ډېرې د قرآن نه هټ کر فطرت قانون دا نه چې ښځه به یوه یو سړي به ډېرې مې ګوره چرګانو ته وګوره نو په کور کې چرګې 10 او 15 چرګ پکې یوې هلکه داسې ده که نه ده په کور کې چرګې ډېرې که چرګان ډېرې چرګې ډېرې چرګې ډېرې دي چرګ یو دی چې چرګوړي یو داسې نشته چې یو چرګه ده او 15 چرګان دي داسې خو چته هم نشته چرګ یو دی چرګانې 15 دي یو او که بل چرګ دې راوستې ورته ور پرېښود هغه ړومبني ته ګوره څنګه قلط قلط یې جوړ کړ پړسته پړوسته قلطه پړوته کله وزر داسې تاووي او کله دا بل شان تاووي او ځان نه دغه جوړ کړي او ببر شي او چغې کړي او غوبل یې جوړ کړي چې خدای دې بېخ وباسه دا خو زما قوم دې ته پکې د کمې راځي خفه کېږي که نه خفه کېږي وایه پټینې وي پټینې یو په ارامۍ نه ګورې په ارامۍ به پکې نه حسابه په ارامۍ د سر نه په چرګانو کې نه حسابه هغه خو پرېږده که نه هغه خو په کور کې ګرځي او بل چرګ دې راوسته نو هغه غریب قلط قلط نه شي کولی هغه خو انفن فی الماء و استن فی السما هغه خو مخوکه لاندې کې او مقعد اوچت هغه نه یاد هغه بانګ هم نه وي په ارامي چرګ بانګ هم چېرته اورېدلی دی نه نه وایي که چا ورسره خواري وکړو دانې مانې وکړو دیسي ته جوړ کړو کورنۍ نو ملکې نو بله خبره ده بانګ هم نه وایي نو زه خلکو ته وایم هلکه ګوره ارام نه دي خاص نه په ما پسې دا لکه یارغونه تړی زه کله کله په فیسبوک هسې خوشطبي وکړم په دې شي باندې نو خلک را پسې لکې وتړي یو ځل راته چا وی پتلون کې مونځ کېږي که نه کېږي ما سې خوشطبي وکړه مې او چې څوک پتلون کې مونځ کوي د هغه کېږي خو چې شاته او پسې ولاړي د هغه نه کېږي هسې مې ګپ ولګو یار هغه را پسې چا په دې شي او پاکو دی وایي چې پتلون پسې شاته ولاړ هغه مونځ نه کېږي ټیلیفونونه مې ما خو د خدای نیکبختو ګپ لګولې یو مولوي صاحب ته د ضرورت ستو نو مې ګوره خبره دا ده چې پتلون والا غریب په عورت پټ دی خپل مونځ کوي خو چې شاته او پسې ولاړ دی نه به خپل مونځ کوي او که لوړې جوړې او کندې کپرې به شماري مدینه شریفه کې رانه چا تپوس وکړ د اعتکاف په اعتکاف کې کم خوراک مې یو ګوپي دي پکې نه خوري باقي دې هر څه خوري همرا پسې چا لکې ورته ویلي وایي چې ګوپي آرام دی په اعتکاف کې مې ما کله ویلي ما خو نه دي ویلي چې ګوپي آرام دی نه وي تا فتوا ورکړې چې ګوپي ما لکه ما خو دا وایي چې ګوپي دی نه خوري ګوپي چې څوک وخوري خو سیلی او باد او طوفان دی نو اعتکاف کې به جومات ټول د بین نه لړلي نو دې وجې نه مه خوره نو دا مې یو ځل بیان کې ویلو مې په ارامۍ چېرې زما نه دی خوښ دا نه چې حرام دی مې یو خدا دی چې دا بې غیرته دی دغه بې غیرتي ده که نه چې خپلو چرګو سره ګرځي او بل چرګوټۍ دې راوست نو دې غریب قړ ورته شي کولی دویم دی بانګ هم نه وایي او مې درېیم په دې کې سړیتوب هم نشته سړیتوب خو پېژنئ که هوښیاران یا خو ما ته مسې ځان غلی کړی دی مې دې کې سړیتوب هم نشته نو مې لکه ګورې دا مه خورئ ګلي دا چرګونه به در کې پیدا کېږي زما پنډه کې یو دوست دی د هغه وي پلار له مې چرګوټۍ راوړو پاره وي ما ته وایي چې دا خو زه نه خورم مې ولې وایي ایا شیخ صاحب نه مې اورېدي دا سړی دله جوړوي مې ما خو داسې نه دی چې دله جوړوي بهر کې زمانو خلاصه د خبرې دا نه چې چرګوټۍ یو او چرګې ډېرې په ګډانو کې وګوره ګډ به یو وي او ګډانې به ډېرې وي په چیلو کې به چیلې یو وي نر او ښځې به ډېرې وي په اوښانو کې به نر یو وي فحل اوښ او ښځې به ډېرې فطري قانون دقه رنګې په انسانانو کې سړی به یو وي او ښځې به ډېرې څلور والا خدای مقرر کړي یوه شو دویمه یو سړی یو مخکې ډېره ډېره موده شو تلیفون کړی یو سړي وکړه ښځه وله یعنې وایي سړی د طلاق او اختیار لري ښځه ولې نه لري سړی ښځو طلاق ورکوي
نو ښځه هم د طلاق او اختیار منه شي که نه ما وی ښځه خو هم د طلاق او اختیار منه ده وی زیات خو نشته مینه خلع کولی شي که نه ښځه که خاوند نه تنګ وي ورسره جوړه وکړي چې مهر وغیره در پرېږدم او ما له طلاق راکړه او که بیا هم نه ورکوي بیا قاضي له دې لاړه شي که دا حق به جانبی واقعي او خاوند ظلم ورسره کوي زیاتې کوي حق یې نشي پوره کولی قاضي به حالاتو ته وګوري قاضي فسخه کولی شي نه وي دا ډایرکټ طلاق ته تیاروم چې سړی ډایرکټ طلاق ورکړي نو ښځه هم خاوند له ډایرکټ طلاق ورکړي موږ زر بوډاګان کېږو خدای دې بې خوباس او تاسو زر نه بوډاګان کېږي سړی خو زر بوډا شي ښځه خو زر نه بوډی کېږي نو مې ګوره مهر یې تاله درکړه سړي کور یې دله جوړ کړ پیسې دارو دورمل هر څه یې د باندې خرچه وکړه اوس یې غریب د شپېتو او یو نه ورونه نو تا به ورته فوراً په معمولي خبره ویلې چې زما طلاق کړې او درې مې درکړل دا خو ور به څه کوي دې به څه کوي سړی خو کامل العقل دی ښځه خو ناقص العقل ده خو طلاق چې ورکوي ډېر سوچ کوي هغه ته خو پته ده که طلاق ورکوم ښځه هم لاړه مهر هم لاړ ښځه هم لاړه کور هم لاړ ښځه هم لاړه بچي هم لاړل دا به څه کېږي او ښځه خو په دې نه ده دا خاوند له مې طلاق ورکړه دا خو ور به څه کوي کور خو ښځې سره په مهر کې دی دې به څه کوي زه خو یې جومات کې نه پرېږدم جومات کې مونږ مونځ کوو که دا بابا به را سره ناست او مدرسه کې څه کوي مدرسه لنګر خو پرې نه خورم یاره یو کار وي تبلیغ به ګرمې که خیر انشاءالله دې به چې لیله دي دې به څلوېښتو ورځو لري دې به کال لري دا عقل دی ښځه هم طلاق ورکوي او سړی هم طلاق ورکوي دا بېدینه قرآن حکیم زمونږ هغه کتاب دی چې زمونږ ورباندې ایمان دی او زمونږ د هدایت دپاره الله را لېږلی ټول وایه الحمدلله شوق سره وایه نور شوق سره وایه بس چې څه قرآن کې دی د مسلمان نه باب ایمان دی زما عقل ورته رسي که نه رسي خو الله وایي زه منم د الله رسول وایي زه منم یو پلار زوی ته وایي ورشه بچې دا پیسې واخله د بازار نه ماله چای راوړه زوی به ورته وایي بابا په چای څه کوې بچې چای پخوس کو که نه ورشه شابه یاره بابا چای ته دې ساجت دی یخني مې شوې بړستن ته در نشه کنه اوس به دې بچي سره به دا پلار څه کوي دا خدای بې خوباسه زما سره باسونه کوي زما اډر مانه یو لټ سړی په غلام و یو یې خان هغه غلام راغی په بلستن ته وکتل خان هم بلستن ته ختلی او دې خان وایي چې خدای زه بلستن کې یم دا غلام دی ما سره سیم په بلستن کې یو شان څملي هلکه وایي دغه دی دا وایي ته بار وګوره چې باران شته که نشته پاسه وایه دا کټه چې دی پاس وایي او شته وایي زه راته یم چې وروځه وګوره باران شته وایي شته که نه وایي تا ته څه پته ولګېده کټ کې پروت دی وایي پیشو راغلی لاس مې پې ولمده وه پته وایي باران شته دا چې خو ناکام شو وایي ښځه داسې کار وکړه بل چلو داسې وکړه چې دا بجلی مړه کړه د پاسه بجلی مړه کړه وایي په بجلی څه کوي ما له په رڼا کې خوب نه راځي وایي سترګې پټې کړه که نه بجلی مړه شوه که نه بلستن په سر واچوه سترګې پټې کړه دې کې بیا ناکام شو نو بیا ورته وایي چې ښه داسې وکړه دروازه خو بنده کړه که نه نو دا لټ نوکر ورته وایي دا دوه کاره د لمه وکړل دا درې پکې تو کړه نو اوس دې نوکر سره به خان څه کوي دا کونټی او د دې نوکر مازدیګر دقسې چې کوم بچي ته پلار وي دا پلانکې شی راوړه او ته ورته وایې دا خو داسې داسې نه منډه به وایې نو چې دې کې زه پلار سره باس نه شم کولی نو رب العالمین سره او قرآن سره زه ولې باس وکړم زما ایمان دا دی چې د الله عمره علم د بل چا نشته جواب راکړه د الله عمره علم د بل چا شته نشته دا مې ایمان دی چې د خدای نه انصاف والا ذات بل څوک نشته بس خبره خلاصه خبره مې دې پورې کولرو چې هغه دغه ورته وایي هغه ښځه بابا وایي چې دا نه کوم ما ته وایي چې ما سره به زنا کوي ما چې زه خو زنا نه کوم ته څومره ښکلې او زه څومره ښکلې بله دې ټکي ته وګوره دې نوجوانانو ته وایي ته یې ګوره دا ښکلې شکل خو ما له الله څه له راکړی دی چې زه پرې ډولې ښکارم
دا ښکلې سترګې او ښایسته وجود دا خو ماله خدای نو چې الله ماله ښکلی وجود راکړو نو زه پرې د خدای دشمني وکړم ولې د خدای دشمني وکړم لکه یوسف علیه السلام نه چې زلیخې مطالبه وکړه وغلقت الابواب وقالت هیت لک دروازې بند کوي راځه یوسف علیه السلام ته اول څه وایي تاسو تفسیر وګورئ یوسف دا سترګې ډېرې ښکلې نه دي وایي د ټول نه مخکې به دا پټېږي مخ دې ډېر ښایسته نه دي لاسونه زلیخې ځان ته راړه وه هغې مو ته ځان ښه ډولې کړو پالنګ کې ورته ناسته او دروازې بندې کړو یو نه غلقت الابواب ټولو چابیانې ورسره یوسف علیه السلام ته وایي څومره ښکلې ځان ته یې او ته څه وایي انه ربي احسن مثوای انه لا يفلح الظالمون دا ښکلی شکل ماله چا راکړی جواب راکړې او د دې ښکلي شکل د وجې نه دا ټیکانه چې د بادشاه په کور کې مسوده خدای راکړې د چې مصر ته تللی وم نو مصر کې جامع اظهر سره خوا کې یو لوی جومات دی جامع د جامع اظهر جامع مسجد ورته وایي ډېر عالي شان لوی جومات دی او جومات ته مخامخ یو چوک دی او چوک نه پورې راڼه یو جومات دی هغې ته مسجد حسین وایي په هغه جومات ډېر لوی رشي په هغه مسجد حسین د هغوی د هغې کې یو قبر دی نو د هغوی دا خیال دی چې د حضرت حسین رضی الله عنه سر مبارک دی کې دفن دی او موږ یو ځای ته بوم تلو یو کړکۍ غوندې وایي دا سر مبارک یې په دې کړکۍ وړی دی او دلته یې ښخ کړی لکه مې دا خو په کوفه کې د ده نه سر پرې شوی دی دلته څنګه راغی خیر هغې بیا وایي چې یو بادشاه بیا دا سر رایستی او دلته یې دفن کړی تاریخ کې نشته خو هغې وایي نو هغې ته مسجد حسین نو د مسجد حسین نه چې سړی روځي نو ډېر یو خوا ډېر لوی چوک دی او ډېر زیات لکه ستاسو د مینګورې دا مرکزي چوک چې او ډېر زیات بازارونه دي نو ما ته ملګري ویل راځه دلته یو تنګ بازار دی دې ته دی بوتلم نو یو تنګ بازار و هغې ته یې بوتلم چې ما پته لري کې ښځې ډېرې زیاتې لکه مې ته په د ښځو بازار کې په ما څه کې هغې کې ټول د ځان ښځو دا استعمال څیزونه خرڅېدل لکه بنګړي شو ګومندې شوې تسبیح جانمازونه هم پکې خرڅېدل خو زیاتره زنانو دا بازار نه دا کپړې مپړې چې خاص دا زنانو خاص مارکېټ دی دا بازار تنګ بازار ما ته ویې نه دی کې زما غرض دی دا بازار ته ووینه مې ولې وایي دا خو ټیک ده چې اوس جوړ شوی دی خو دا ډېر قدیمي تاریخي بازار دی پخوا دقه بازار و دا نور نو دا بازار هغه هلک عالم وی پخوا تاریخ لیکي چې دا بازار او دا نور نو اوس دا نوې شوی دی او غټ شوی دی او ګنې دا زوړ بازار نو مې څه چلو چې زوړ بازار وی دا هغه بازار دی چې کوم بازار کې حضرت یوسف علیه السلام خاص شوی دی واقعي بیا ما له خوند راکړه نو ما یو دکان ته ورغلم نو تسبیح مې ورګیره یوسف علیه السلام پکې خرڅ شوی دی او سودا پکې د هغه شوې ده نو زه پکې تسبیح مسبیح او داسې جانمازونه او یو څو ټوپۍ مې پکې راواغوستې نو یوسف علیه السلام چې هغې ورته خپل دغه وی چې تخډولې مطالبې ته کړه ورته څه وایي انه ربي احسن مثوای څوک خو ته عزیز اخلي رب نه مجازي معنا اخلي مونږ د حقیقي خپله معنا اخلي الله زما رب دی او مال د ښکلې ټکانه راکړې ده خو د ښکلې شکل د وجه نه نو چې کوم الله باندې ښکلې شکل راکړي ښایسته سترګې نو زه به په دې ګناه کوم په دې سترګو په کار چې زه تلاوت وکړم دا تاسو ته مې هلکه ښکلې سترګې چا راکړې دي مونږ به پرې ګناه کوو که نیکي به پرې کوو په کار دی چې خدای راکړې چې زه پرې نیکو ته وګورم قرآن ته پرې وګورم او دا ښکلې غوږونه چا راکړي دي نو په کار دا دی چې زه پرې د الله تلاوت واورم زه پرې نعتونه واورم او زه پرې د علماو بیانونه واورم او د دنیا چې کوم د ضرورت ښې خبرې دي هغه پرې واورم مباح او دا ښکلې ژبه چا راکړې جواب راکړې شوق سره نو زه به پرې کنځل کوم غیبت به کوم چغلي به کوم نه په کار چې زه پرې د قرآن تلاوت وکړم په کار چې زه پرې ښکلې خبرې وکړم او د دنیا ضروري خبرې پرې وکړم یوسف علیه السلام دا ووایي زلیخې وې کېدې چې ته شي پرېږدم خو دی نه نو فورا یوسف علیه السلام د ده غریب اوس دغه وس و نور دروازه خو جرنده ده
زه اکثر خپلو طالبانو ته ویم ګوره ته د نیکۍ اراده کوه باقي به مدد الله کوي معمولی اراده تو کا لږ نیکۍ طرف ته ته ګوره چې الله مدد کوي که نه کوي رسول الله مبارک سوال نه دی کړی اللهم یا مقلب القلوب صرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك ان القلوب بين اصبعي الرحمن يقلبها كيف يشاء رسول الله مبارک فرمایي د خدای په لاس کې ګوتو کې دي چې کوم خیال یې خیال ته لږ انابت الی الله چې ورته وي رجوع الی الله لږ وکړه نو دا زړه به د خدای پاک هلته ښه مستحکم کړي او د نیکو طاقت به دله خدای درکړي او که ته ګناه ته مخ خدای نه هم نجدې که ته ګناه ته مخ وړلی نو خدای پاک بیا چې ګناه کوې نو الله ستا لاس په زور نه نیسي بیا لاس کې دله د هغې طاقت هم پیدا کوي قرآن شریف کې الله تعالی نه فرمایي اما څنګه دی وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى یوسف علیه السلام دغه وسو ورته پته وه چې اوس خو زه زنا خو نه کوم د دې مور په باندې شي کولی خو دا ده چې لاس به راچوي چې لاس راواچي زما وجود سره دې لاس وجنګېږي ټچنګ چې ورته وایي دا زه پیغمبر یم ما نه به خدای لوی سړی جوړوي د پیغمبر زویم دا خو ما دپاره لوی مصیبت دی لکه یو ملا ته څوک لاس ورواچي یو زنانه او ملا ته ځان هم بچ کړي نو د هغه دپاره لویه خبر ده بیا پیغمبر جوړېدو والا شخصیت مخ یې واړه دروازې ته الله ورسره مدد وکړو دا سترګې مخ لاسونه ګناه کې نه صرف کوم الله زما دقه وست باقي ستا کار دی زه څوک یم زه غلام یم چې لاړ سینګ مخ یې واړو دروازه جرندم کولو شو دروازې م کولو شو پروټوکول ورته میلاو شو پروټوکول یوازې دا نه چې ګنې جرنده کولو شو ځان ته به په خپله زنځیر کولاوئ نه وګورئ تفسیر جرندم کولو شو زنځیرم کولو شو دروازه م کولو شو زی بلم داسې کېږي زی بلم داسې کېږي باروت چې باروت ګوره ته خپل وس وکړو لیکن دا زلیخې ورپسې منډه کړې چې سړی خو رانه بچ شو شاته لمنې نه ونیوه خو په خپل عشق په جوش کې وه یوسف علیه السلام مخکې دا لمنې نه چې باروت د زلیخې خاوند بار ولاړ او د دنیا خلک بادشاه له وزیرانو خلک راځي او خو داسې وشو ښځه هوښیاره وه ښه ډېره هوښیاره وه د بادشاه ښځه وه هوښیاره هغې فوراً چې عزیز مصر ولیدل هر څه چې دا خو زما ښځه خو رنګ یې هات ولیدی شوه او غلام پتې مخکې دی او دا ورپسې ده او لمنې ترې نیولې ده دا به څه کېږي خو زه وشرمېدم ښځه وشرمېده نو ښځه فوراً الزام په حضرت یوسف علیه السلام ور واچوه ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن عذاب اليم دا سجن مخکې که خبرې پکې شته طالبانو لپاره ته نه وي د خو ماته لاس راواچوه د سزا یا جیل دی یا مولا مضبوط عذاب ورکړي یوسف علیه السلام هي راودتني عن نفسي صاحب لاس خو دی راچولی دی اوس په داسې مسلو کې قانون دا دی چې یو خوا بیبي وي مونږ ورته بیبي د خان ښځې ته خلک بیبي او بابي وایي یو خوا داسې ښځی او بل خوا غلام والا کسي نو بیا خلک د چا طرف کوي خان بابا کوي د هغه د ښځې کوي خلک هم وایي چې نه زلیخه ټیک ده صاحب دا ده ورته لاس اچولی نو قرآن شریف کې الله فرمایي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم یو گواہی ورکړه نو علما دلته تفسیر کې پکې اقوال متعدد دي ښه ما ته چې کومه خبره لګي یو ګوټې راجحه ښکارې ده چې یو ماشوم د مور سینه راودله هغه د مور سینه پرېښوده او ګوۍ یې ورکړه که بل چا ګوۍ ورکړې وې نو خلکو به خوله کې والو چې چپ شه مړه بیبي پاکه ده هر چا چې وې نو خوله کې به یې او چپ ته څه وې او بل چا ویلي نه شو د بادشاه د یارې د وجې ماشوم خبره خلک بني ځکه پې ټول خلک غلی شو چاره دو نه کړ او ماشومانو په ماشومانو کې خبرې کړې که
وی د یوسف کمیس وګوره چې شا نه شلېدلی که مخې نه شلېدلی نو بیا غلطي د یوسف ته دې پې ورته هغې ته ځان بچ کاوه او که د شا نه شلېدلي نو غلطي د لیخې ده یوسف ته توده راښکلې ده نو چې کمیس یې ونه وکت شا نه شلېدلی ګوره کوم بل څوک وي اگر چې ګوره تفاصیلو کې شته ښه دا نه وي چې متفقون علیه خبره یو قول دی ما خوښ دی بعضې به علمو به نه خوښ نو یوسف علیه خلقو په چاره دونه که تنقید یې بلکل ونه کړ او رسول الله مبارک هم په احادیثو کې دا واقع نقل کړی د ورته یې پې نه دی کړی انکار یې نه دی کړی نو زمانونو چې شاته کمیس وکړ د یوسف علیه کمیس شا نه شلېدلی پته ولګېد چې ښځه دروغجنه د یوسف علیه السلام رښتونی دی نو او ته څه وایي عزیز مصر یا یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين ورته وایي یوسف بس دا خبره دې نه څنګه وکړه بس دا به په دې کاڼي کې پښتانه چې وایي دا به نه خوره دا به نوره نه خوره او زلیخې ته څه وایي وی د خدای نه بخښنه وغواړه خاوند ورته واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين خاطئات په دې خاطئین راغی خو طالبانو خبرې نه کړو تا غلطي ټوله ستا ده تا لاس ورچول نو زه اکثر دلته ویم طالبانو ته دویم دا غټ خلک په ښځو کمزور وي مونږ ته خلک وایي دا مولیان په ښځو کمزور وي مې کې دا فارموله هم د کوم نه راایستې ده مونږ خو پې دونه زورور یو چې په سخت اوړي کې چې دا سخت اوړي نو بورقه م ورپه سر کړي غریب نه خولې بیږي خو غږ نه شي کولی داسې ده که نه ده جرابې متاچولي بورقه غغغات خولو کې جبه جوبی او دقسې او نه مو مارکیټونو ته پرېښي دي شکر دی غړه خو دا ویږي مارکیټ ته نه مارکیټ ته پرېښي دی او نه بازارونو ته پرېښي دی خو دې آیت نه معلومیږي د دې آیت نه چې غټ سړی په ښځه کمزور دی ولې ورته وایي ښځې ته وی واستغفري لذنبکې د ګناه بخښنه غواړه غلطي ستا د بخښنه غواړه که کوتک ته ګوتې کړه ښه مضبوط کوتک راواله غوټن او دا مازدیګر پې ووهه ډډې په ډډې وه ټیک ده دا ماته ووایه چې غوږ اول خو د باندې زه ښه شپېلي ده نه وباسم نو وروسته بیا توبې وباسم نو کمزوری دی که نه دی بخانه ښځه دې ولیده په جرم د ټولو خلکو مخکې وشرمولې ورته ویې خدای نه معافي وغواړئ بې خونده خدای نه معافي د کټ د بازو په شان کوتک او د دې دا مازدیګر او د املا تاریخ رقم کا چې غټ پس ښځو زورور دي د خدای نیکبخته ټول غټان دی او شرمول ګوره د مارونو الله د یوسف علیه السلام مدد وکړ که ونه صفایي راغله وصفو دی د یوسف صفایي راغله ولې ځکه هغه د الله د نعمتونو چې ماله د خپل وجود خدای راکړی دی د خدای په دشمنۍ کې ولې صرف او نیکۍ ته ګوره د ګناه نه مخ صرف واړه او باقي رب العالمین مدد وکړي ما ته داسې بعضې خلک ټلیفونو کې یاره جي زه خو یو ګناه کې مبتلا یم او څه دم راته وښایه چې دې ګناه نه مې خدای بچي نو زه ورته یم دا ماحول دې پرېږده کم ګناه کې چې کم ماحول کې ته پروت یې دې ماحول نه وځه بل خوا لاړ شه هجرت دې وکړه دې ماحول نه وځه بس بیا دم بم درته وښیم او تعویض بم درته وښیم هر څه به درته وښیم خدای به دې بچ کړي اوس یو سړی په ډنډ کې ولاړ دی او زمزم په اوبو لاندې رښتیا ووایه دې پاکېږي او زه ډنډ نه چې وځې زمزم اوبه نه عامې د دې خپل کوي او بورقه اوبه راواله هغه په ځان راواچوه نو هم به دې پاک بشي ماحول به بدلی ګن نه به ځان وباسي مونږ ته ډېر خلک وایي وظیفه راته وښایه او ته مې وظیفه وښولو نو بیا ما ته ته بیا رالو نه وې مې دا لا بیا تاسو له اوس د خپلې وظیفې خپل درسونه به کوم ما وی ناجوړه ته وظیفې بدله ده مې دې خو داسې مثال دی لکه چې ډاکټر له لاړ شي وغیره ته دارو لیکي او دارو راوالی او ډاکټر لی واپس یو څه په میز یې ورته کوي چې ډاکټر صاحب دا به رالو نه خورئ مې داسې به لیکي چې بامبت به لیکي ابرا به چې دا اتیا مریضان نو کتل دا دارو به زه خورم ما نه غربین جوړوې نو مې ناجوړه ته او نه وي زما دا خوله هغسې نه ده که نه نو مې ستا خوله صرف بس د نسوارو خوټ کړی ذکر پې کولی شي درود شریف پې ویلی شي وظیفه نه شي وظیفه ښه شی دی دم ښه شی دی تلاوت ډېر ښه شی دی خو ماحول پرهیز هم ضروري شی دی
که تا ته ډاکټر د بلډ پریشر ګولۍ ولیکي او ته پرهیز نه کوې نو خوره ګولۍ څه فایده به درکړي د شوګر ګولۍ خوره خو چې پرهیز نه کوې څه فایده به درنه درکړي دغه رنګ د ډنډ دا نو باسه بیا وظایف فرض کوه نو دې نوجوانانو ته بچې د ښکلي وجودونه چا درکړي دي سترګې چا درکړي دي غوږونه چا درکړي دي ژبه چا درکړې ده نو دا به د خدای په دشمنۍ کې صرف کوو که د الله په رضا کې ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو میرا جسم اور میری مرضی نا زما وجود زما اختیار اور مرضی دا چا اللہ دا داسې به کوي انشاءالله خیر خبره لرې لاړه مشکي بابا غریب هغه وی الله کوم خشته او مې راته وی چې ګناه به کوې مې نه کوم چې نه کوې دا چاړه او چغه واموس شرموم دی مو خوږوم دی مشکي بابا وی مې چې ښه داسې کار دی ما له لوی دسماتې راغلی دی د غسلخانې ته ورغلم ځای راته وښویم دغه ټټۍ ده ورشه او د سمات کا ځان ښه صفا که راځه ستا به هم خوشحالي شو زما به هم وشي پیسې به هم والیدم وی چې غسلخانې ته ننوتم لوی دسماتې مې وکړه وی هغه ګند خپل نجاست مې راواغېسته غلوې په مخ او په لاسونو مې وکړه دې ته د خدای یاره وایي څوک به نجاست راوالي خپل غول په مخ په لاس به ومږي دا خدای نه یریږي چې دا به ومږم خو د الله د عذاب نه به بچ شم د خدای د ګرفت نه به بچ شم بدعملۍ نه به بچ شم د خدای یره لکې پرته ده د جهنم اور لکې پروت دی د الله مینه محبت پړه کې پروت دی څوک به داسې وایي چې امې راواغېستل چې بار راووتم ښځې ته مې څنګه دی خو ښځې ته خدای دی بې خو بس اوږده ټول کور دی د غلو لاسونه مخ مې ټول لړل ما یې نه که نه دا شا به ور ورته کول ټول کور دا څه پلې ونې وړېدلي وی لاړم د کوره ووتم نږدې غسلخانې ته ورغلم هلته مې ولمبل چې مې ولمبل چې اقه مې د وجود نه د مشکو خوشبو شروع شوې ده اوسه پورې راوغله قسم په الله د الله د خپل بنده ډېر خوښ دی او چې کوم دی د الله د غصې او د الله پاک د مینې مقابله راشي او د رحم رب العالمین بیا رحم کوي د مسند د احمد یو اوږد حدیث دی صرف مفهوم بیا درته ویم اوږد دی دا بندګان چې کله ګناه کوي نو دا ځمکه وي چې یا الله اجازت راکړه چې دا ټول ځان ته راکاږم او غر کېږم وی نه مسند احمد کې دی بیا دا غرونه الله ته وایي چې یا الله مونږ ته اجازت راکړه چې یو بل سره وجنګېږو دا غرق وی نه بیا دا دریابونه الله ته وایي یا الله اجازت راکړه چې اوچت شو دا قوم غرق کړو ستا ګناه کوي وی نه بیا فرشتې الله ته آواز وکړي یا الله دا قوم ستا ګناه کوي ستا نافرماني کوي په مونږ نه تېرېږي حکم راکړه چې دا برباد کړو وی نه رب العالمین دی کائناتو ته وایي چې اے کائناتو دا بنده ما پیدا کړی دی که تاسو وی نه الله تاسو تا پیدا کړی دا شکل ما ورکړی دی که تاسو وی نه الله تا والا ورکړی دی د دوی رب زیم که تاسو وی نه تیره دی وی ما پرېږدی او زما خپل بندګان پرېږدی چتې خو به توبه وباسي نو بچې کوشش به کوئ چې د دې خپلو اندامونو نه هغه کار والې چې الله پرې خوشحالېږي دې نوجوانانو ته بالخصوص هغه کار به نه اخلئ چې الله خفه کېږي نو د هغې دپاره بهترینه لار دا ده چې تاسو راشئ او خپل حفظ وکړئ که مشران دی هغوی ته پکار چې خپلو بچو باندې قرآن لولو حفظ پرې وکړي علم وکړئ د قرآن شریف او د دین او د شریعت او په بچو باندې مې علم وکړئ او ګورې یو بله درته وایم د علماو مرسته وکړئ هر میدان کې د عالمانو مرسته وکړئ یوازې دلته نه هر میدان سیاسي دی ټول میدانونه دي په هغې کې د عالمانو شاته ودرېږئ قسم دی چې عالم پسې شاته ولاړی نو عالم به تا چته ګمراهۍ ته بونهځي د دنیا چمک او دمک ته مونږ ګورئ علما ته وګورئ د علماو لمنې ونیسئ علما کلک کړئ د دې بدله خدای په دنیا کې اجر او برکت درکوي او په آخرت کې به هم خدای اجر او برکت درکوي نو دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې ما خدا خیانو